شافعي شي بیا اشعري شو چې حنفي وي ماتوریدي او په عقایدو کې یو څو مسلو کې اختلاف نور څه نشته. خاجي بس بسم الله الرحمن الرحيم. اما الاب هر کله چې مصنف سے فارغ د اجمال له شروع وکړه په تفصیل باندې نو په تفصیل کې اب مخ نو د اب د پاره سو حالات دي د اب د پاره درې حالتونه دي سو حالتونه دي درې دي باندې مطلب خرابي ګمان نشته ها شاده دا ولا هلکه حساب په سبب نه غوړې له سپي وري دې کې دا غشته تعالی ځیشان څه شو ځیشان نشته سپنج راولې اب د پاره سو حالتونه دي اب د پاره درې حالتونه دي اب د پاره درې حالتونه دي اب د پاره حالکه یو حالت چې دی نو سدس دی فرض مطلق ته سم وي سدس یو حالت د سدس کې فرض مطلق ته سدس هم وایي کنه دا په کوم وخت کې کله مذکر اولاد وسره وي مذکر اولاد وسره وي ځان لپاره رجسټر کافي دا بغیر دې نه یادېږي هر ځای کې به مشهوره وي ذهن ټول شي زید وفات شو د زید چې دی نو یو ترنا اب پاتې شو او بلو یو اب دی او یا لکه بل ابن سو ابن دی دو ابن دی خانو د اب سم مذکر اولاد شتا نسبت په میت ته کې کنه د میت ابو او د میت ابن دو ابن د میت ابو او د میت دو ابن خانو د اب سره اولاد شتا د اب سره شتا اولاد شتا دی سدس په ورغلی وذلك مع الاب وهو السدس سدس او یا لکه زوی که یو زوی وي که دوه وي او که لس وي او که شل وي نو د دوو زامنو دپاره به څه وي دا به عصبه وي دا به څه وي عصبه بنفسه ابن اب اخ عم مسئله کې صرف سدس راغلی مسئله کې صرف سدس راغلی مسئله د سنه چې کې 1/6 باقی سو پاتې 5/6 دا د دوش حالکه 5 په 2 برابر تقسیمیږي 5 په 2 باندې برابر نه تقسیمیږي انو 5 په 2 باندې برابر نه تقسیمیږي کوم نسبت ته پکې تباین دی 5 او 2 په منځ کې تباین دی کنه چې تباین دی نو تباین کې قاعده به دا ده چې کل د عدد الرؤوس پر اول ضرب به کې په اصل مساله کې چې دونی بارک الکه په 12 کې سدس 2 کې 2/12 5 دونی 10 الکه 10 په 5 به 2 باندې برابر تقسیمیږي 100 به ورسیږي 5
یو کرله کې به دا ټول ولیکي ها چې ترتیب دی برابر شي 5 और 5 10 और 2 12 سشولو لکه بس مثلا حسیم 12 دي او مثلا د 12 نه د صحیح ده یا لکه پوه شوي دا یو حالت دا یو حالت یو وایا وعمل وأما الأب فله أحوال ثلاث الفرض المطلق يو فرض مطلق دي وهو السدس چاغس دي وذلك مع الابن او دا سره د ابن او ابن الابن او يا سوي هلکه ک ابن نو ابن الابن هغه نو ابن الابن وان سفلا هم بیا هم د اب د پاره سوي سدس کوي عصبات ما بقيه ها عصبات ما بقيه وين سفر دویم نمبر حالت والفرض والتعصیب معا دویم نمبر حالت چې ده الکه فرض سدس او تعصیب عصبه دا دواړه ولي دا په کوم وخت چې صرف مؤنث اولاد صرف مؤنث اولاد زید وفات شو دو ترنه بنتی دی دو بنتی کنا او یا لکه بل آب دی بل سده آب لکه دو بنتی دی رستو براشی که یو بنتا و نصف دی که دا یوی نزیت یو عطا اللہ نو بے ورلا سلسان دی سری ورلا سلسان دی دو بنتو دا پارا سلسان دی او اب چې ده اب د پارا سدس مع التعصیب سدس مع التعصیب سدس مع التعصیب یا لکه پوښ په خبره سدس مع التعصیب ها سدس مع التعصيب تعصيب عصبه ها تعصيب ولا عصبه بس لك ها عصبه من فروج بمړي ده ها واه لکه په مساله کې سلسان او سدس را لیدا کوم نوع ده سلسان او سدس فقره ل چې د یوې نوع نروي مساله به اکثر المخرج نوي د سلسان مخرج 3 دی د سدس مخرج 6 دی مساله به د 6 نوي په 6 کې سلسان 4 دی 4 بټه 6 او سدس پکې 1 بټه 6 دی ا باقي سو پاتې شو ایک دا ایک په ولا تعصیب او عصبه کې میلاو شي ذهن د فور رسیدل وصلان په یو لکیره کې راجمه ته برابر 4 په 2 برابر تقسیمیږي 2 به کسر ته ضرب ته ضرورت نشته 2 بټه 6 2 بټه 6 او دا جمع کړه یو کس حصہ ده کنه 2 بټه 6 2 6 مثلا د 6 نه ده ذهن د فور رسیدل خفي فوش ولا ها 4 وټه چې څنګه راځي سلطان نه واو د پچې کې سلطان سره د 3 پاړه شروع کا 1 3 2 3 6 نو 2 پکې سولس ته دا تسنیه دا 2 4 پکې سلطان شو او سدس پکې یو دی چې پاړه شو چې کې یو شو ذهن له فورا سي ها دا لکه پوه شولې په خام دویم حالت څه ده سدس مع التعصيب سدس مع التعصيب سره د تعصيب چا دا چې کله صرف مؤنث اولاد او یا لکه دریم نمبر حالت چې ده عصبی محضه چې اولاد د وینه مذکر وي الک زید و پاچ د دنرا یو زوجه پاتې شو او بل ترنه اب پاتې شو اولاد مولاد نشته زوجه سه اولاد نشته نو صدا ربع اب چې دین دا عصبی محضه خالص
مسئلہ کی چې صرف ربع رالا مسئلہ د 4 1 بٹھا 4 باقی سو پاتې شو 3 بٹھا 4 لکه دا دریم حالتو کنا د اب عصبی محضه یا لکه فوق فشولې سو حالتونه شو درې حالتونه شو راځي کوم ځای ها دستا سر کم کرا ہے جی ها وا وا دینا بیدا دو بچے ان کی 10 پر پاتے شي ها وا وا 10 پر دو ہے تقسیم 5 میں سے ها وا خی 5 بڑا 12 5 بڑا پتہ ها 5 بڑا 10 5 بٹھا 12 5 بٹھا اصل اسی ته بځي تقسیم شوی لري جی دا ها ټول مخرج د تقسیم شوی لري ها وا وا خی اما الاب فله احوال ثلاث إذا فار أحوال ثلاثة الفرض المطلق يو فرض مطلق وهو السدس وذلك مع الابن وذا سقط ابن أو ابن الابن سواء سفل أجر كلام والفرض والتعصيب معا أو فرض وتعصيب معا يوزي وذلك مع الابنة أو ابنة الابن ذا سرد لورنا ويادا ابنة الابن وإن سفلت أجر كلامي والتعصيب المحض أول سدي تعصيب محض عصبي محض وذلك دا عند عدم الولد شكل أولاد نبي ولد الابن ولد الابن نبي وإن سفل أجر كلامي والجد الصحيح جد صحيح بس کوشش وکړئ ان شاء الله خبره سم دا ابریش یو ابي مطلق ومعارف سبب فرض مطلق سدس